کم کور کې چې د پلار عزت نه وي تاسو ته پته د هغه وجه څه ده؟ هغه وجه دا ده چې په دغه کور کې دغه پلار ته ښځه ګورېږي. یاد ساتئ ښه، ګوره د بچو د مخې به ښځه او خاوند جګړه نه کوي، دا یاد وساتئ. ګورئ دا مشاهدم ده او دا د هوښیارو خلکو خبره هم ده. د هغه سړي او د هغې خاوند په کور کې عزت نه په کم کور کې چې ښځه د خپل خاوند عزت نه کوي ښه. او بیا زمونږ د پښتنو معاشره خو داسې ده که نه چې ښځه او خاوند د بچو د مخې یو بل ته هغه خبرې اترې کوي. ګوره که یو ښځه او خاوند جګړه هم کوي که نه، دا بچي او سیټ ته کوئ، دا تربیت دی. ګورئ د بچو د مخې یو بل سره آزاد گپ مه لګوئ، د بچو د مخې یو بل ته کنځل مه کوئ، یو بل باندې ګزار مه کوئ. او یاد ساته بیا خو ښځې دپاره خصوصا چې د خپل خاوند بېمخي د خپلو بچو د مخې مه کوه. ګورئ کو چېرته د خپلو بچو د مخې د دې خاوند بېعزتي کې او بېمخي کې او کلکې او سپورې ورته وی، نو یاد ساته دا بچي نه دی په دې ورکوټوالي کې او چې غټم شي د دې پلار ګوره عزت په نه کوي ښه. نو ګوره یاد ساته مونږ وایو چې وایي پلانې او خوا تربیت دی او دا دی او هغه دی، خو لاولنۍ مدرسه ده د ښځې او د خاوند ده. هغه کور کې چې ښځه او خاوند د یو بل عزت کوي او بیا خاص کر د بچو د مخې، نو یاد ساته دغه بچي بیا د مور هم عزت کوي او د دې پلار هم عزت کوي. دغه شانه د مور حیثیت چې په کم کور کې خاوند د خپلې ښځې بېمخي کوي د بچو د مخې، نو یاد ساته ګوره دغه ښځه هم بیا صحیح د بچو د مخې بیا هېڅ نشي کولی، بیا ډېره بېمخي کوي. نو جنابو ښځې او خاوند دپاره دا یو خبره ده، که یو بل سره جګړه هم کوئ راځي کور دی، د بچو د مخې یو بل سره چیړ پیړ مه کوئ او مه د بچو د مخې یو بل ته سپکې سپورې وایې، ځکه چې دا بچي بیا ستاسو څه کوي؟ بېمخي کوي.